أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدو مبينا. مخکې آیت مبارکه کې د هجرت کولو فضیلت بیان کړلو. هجرت کولو ته ترغیب ورکړلو. نو د هجرت کولو په صورت کې عام طور سفر سره مخامختیا کیږي. سفر کول راځي. دې آیت مبارکه کې د سفرانه منځ تذکره کوي. یو بل ربط دا بیان شوی دی چې مخکې آیت کې وفرمایل که تاسو د هجرت لپاره وځئ او تاسو په خپل هجرت کې کامیاب نشوئ، دارالاسلام مدینې ته ونه رسیدئ، د هغې نه مخکې په لاره کې تاسو وفات شوئ، نو په دغه نیم هجرت به تاسو ته پوره د هجرت ثواب میلاویږي. دې آیت کې فرمایي که چېرې د سفر په دوران کې تاسو نیم مونځ وکئ، نو په دغه نیم مونځ به تاسو ته د پوره مونځ ثواب میلاویږي. نو فرمایي وَإِذَا او هر کله ضربتم فی الارض چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې. ضربتم لفظ چې دی دا د سفر دپاره استعمالیږي او په خپله علاقه کې دننه ګرځېدل را ګرځېدل، دې ته ضرب نه ویلی کېږي. دې د وجې نه فقهاو په دې کې اتفاق دی چې کم سفر وي نو په سفر کې به سفرانه مونځ کولی کېږي. په علاقه کې دننه یو سړی په خپل محلې نه ووتو، علاقې نه ووتو او د ده د علاقې په حدودو کې دی دننه دی، نو دغه کس په سفرانه مونځ نه کوي. لکه څنګه چې ځینې خلک بټخیلې او درګۍ ته ځي او سفرانه مونځ کوي، نو دې باندې د اطلاق نه صحیح کېږي. د سفر اطلاق د امام ابو حنیفه په نزد باندې د اوښ د 3 ورځو اوښ چې په 3 ورځو کې څومره لار وهي، چې دا د انسان او د اوښ رفتار یو شانتې دی، په دغه حساب سره چې څومره فاصله جوړیږي نو دغې ته سفر ویلی کېږي. او دغه فاصله چې ده د 48 میل جوړیږي او د دې نه 72 یا 78 چې دی دا فاصله جوړیږي کیلومتره. نو فرمایي چې وَإِذَا هر کله ضربتم چې تاسو سفر کوئ فی الارض په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نو په تاسو باندې څه ګناه نشته دی ان تقصروا دا چې تاسو قصر کوئ نیموئ من الصلاة د مانځه نه. من تبعیضیه دی، یعنې هر مونځ نه بلکې ځینې مونځونه نیمول، نو په دې کې د سهار مونځ نه دی شامل.
هغه 2 رکعاته دی یا به 2 رکعاته کولی کېږي. د ماښام لمونځ چې دی 3 رکعاته دی نو هغه به 3 کولی کېږي، ځکه چې 3 چې دی دا نه نیمېږي. او کوم لمونځ چې 4 رکعاتیز دی لکه د ماسپښین، مازدیګر او ماخوستن، دغه فرض لمونځ به 2 رکعاته کولی کېږي. او سنت او وتر چې دي دا به که چېرې دی په منډه باندې وي، روان ګاډی دی او د باندې تادي ده، نو بیا خو به دا پرېښودلی کېږي. او که چېرې د منډې سفر نه دی، اطمینان والا سفر دی، یا دی تللی دی په یو ځای کې پېښور ته یا لاهور ته، او هلته کې د 15 ورځو نه کم د قیام اراده ده، نو په دغه دوران کې خو دی بیا دغه سنت او وتر چې دي دا به دی پوره کوي. او که ځانه څه نفل وغیره کوي نو هغه د خپله خوښه ده. نو فرمایي چې دا چې تاسو کمی کوئ په مانځه کې، ان خفتم که چېرې تاسو یریږئ ان یفتنکم الذین کفروا، چې په فتنه کې واچئ تاسو کافران. نو دا قید چې دی ته هغه اتفاقی قید ویلی کېږي. دې مقصد دا نه دی که چېرې دا یره نه نو بیا به پوره لمونځ کولی کېږي، داسې نه ده. او اهل ظواهر چې دي هغوی د دې نه دا استدلال کوي که د دشمن یره نه نو بیا به پوره لمونځ کولی کېږي. نو فقها محدثین دا هغه احادیثو نه استدلال کوي چې په هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سفر په دوران کې قصر کړی دی بغیر د دشمن د یرې نه، چې دشمن یره نه وه، امن واله سفر و، او بیا هم نبي علیه السلام قصر کړی دی. نو د هغې نه استدلال کولی کېږي چې دا اتفاقی قید دی. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقینا کافران ستاسو د پاره ښکاره دشمنان دي. د کافرانو دا کوشش دی چې تاسو ته په څه طریقې باندې تکلیف در ورسوي، او په یو غزا کې کافرانو داسې منصوبه جوړه کړې وه چې خپلو کې مشوره وکړله چې دا مسلمانان چې کله په مانځه کې مشغول شي، دا د دنیا او مافیها نه بیا بې خبره شي. تاسو صبر وکړئ چې دوی کله په مانځه کې مصروفه شي، نو موږ به په دوی باندې په یو ځای حمله وکړو او په یو ځای به د دوی قصه ختم کړو. نو د هغې دپاره الله تعالی دا حکم د قصر او د صلات خوف راولېږلو. صلات خوف چې دی هغه د ورپسې آیت کې د هغې تفصیلي طریقه ښودلی شوې ده. و اذا او هر کله ضربتم چې تاسو سفر کوئ فی الارض په ځمکه کې، فلیس علیکم جناح نو نشته دی په تاسو باندې ګناه، ان تقصروا دا چې تاسو کمی کوئ من الصلاة د مانځه نه، ان خفتم که چېرې تاسو یریږئ ان یفتنکم الذین کفروا، چې په فتنه کې به واچوي تاسو لره هغه کسان چې کفر یې کړی دی. ان الکافرین یقینا کافران
کانو لکم عدو مبینا ستاسو لپاره ښکاره دشمنان دي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د پوره عمل کولو پروردگار توفیق راکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.